د خپل بچو ته پوسو کوي د خپل انتظامی نه کوي ځکه چې د انتظامیه راغلي دا دونه تنخواګانې دونه ټیکسونه اخلي دا زما او د ستا د وینې ځینې دي دا چې دې دپاره ناست دي دا د دې ذمهوار دي دا ډي سي صاحب موږ ته ناست دی دا ډي پي او صاحب موږ ته ناست دی خدای ایس ایچ او صاحب دی دا زموږ تحفظ دپاره ناست دي چې دی په کورسو ناست دي دغه کورسو دپاره دغلته موږ ته نه دي پکار موږ ته دا پکار دی چې زموږ وینې کمې د بچي توی شوي دي د هغې د وینې د حساب موږ ته پکار دی 48 غنټو کې دنه زما مشرانو زما قایدینو دا کومه خبره چې وکړه هغه به پوره کوي دا هغې باندې لازم دی خو چې کم ظالم وي هغه نه داسې نه چې موږ ته مظلومه ګیر کړي او موږ به انشاءالله تعالی د دې خپلو مشرانو د خپل قایدینو د دې په دغه باندې خپل کلي سره همیشه ولاړ یو خپل دغه ته مو نه ده کتلي جان و مال ته مو نه دي کتلي او وروڼو تاسو ګوایئ چې انشاءالله موږ به مخکې یو تاسو به راپسې ستاسو د حق تپوس مو کړی دی او کو به او دی نه به دا شی غواړو چې څه شوي دي هغه شوي دي خو نن نه پس خو دا مانګړ په خاوره باندې داسې څه غلط کار کېږي نو موږ به منې کوو په لاس به منې کوو زموږ د کونسل ملګري زموږ د مشران زموږ د ملاتړ زموږ د مټې تاسو به موږ سره ولاړې او تپوس کوئ که نه خپل که نه دا ښځې پورې به وکړئ ظالمانو راویښ شئ دا څوک کوره خلک دی کورونه موږ ته تباه کړ بدنامني راوسته نشو تماشو کې خلک کار کو مونږ به چې دا شو دريو د ستاسو په زور چې ته نه غواړې هیڅ هم نه کېږي چې ته خپل غیرت غواړې پښتو غواړې پټکی غواړې عزت غواړې امن غواړې نو کله به کېږي چې یوازې داسې به بل ته نه پرېږدې چې دا بل به کوي نو تاسو به نن نه یو عهد کوئ زما د دې مشرانو په دغه باندې چې تاسو به خپل تپوس ته راوځئ مونږ به تاسو نه مخکې هر میدان کې ولاړ یو انشاءالله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم زه د پیر صاحب ډېره شکریه ادا کوم نن خو دې په امن کمیټې کې دی خو د دې نه مخکې چې په امن کمیټې کې نو چېرته ظلم شوی نو دی راغلی او لکه نر ولاړ دی مونږ چېرته هم دته کوړي ته نه وغلی چې باچا صاحب په کوړي کې زیاتې شوې نن تا ته راغو دا زیاتې ولې کېږي زما وروڼو یو شی غیرت وکئ دا زمونږ بچی دی زمونږ بچی شهید شوی دی هر یو دې په کور کې دا وایي چې دا زمونږ بچی شهید شوی دی د خپلو بچو نومونه والئ چې دا نن احتشام شهید شوی دا نن پلاني شهید شوی که موږ نه دې تپوس ونه کړو نو څوک به کوي لاړ شئ او خپلو موریانو خپلو پلارانو ته ووایئ چې موږ به یو انقلاب راولو داسې انقلاب به راولو چې همدا لپاره په منګل کې داسې نه کېږي بلکې په یو کلي کې هم داسې نه کېږي 48 ګنټې ټایم دی وره انتظامیه والو که په 48 ګنټې کې دا بچي څه ونه شو قسم مې د پښتې وي چې دا روډ به بندوو که دې سره ونه شو مردان ته به د ډي جي دفتر کې پرېوځو هله به راځو چې دې بچي قاتلان را پیدا کړو دا ولې مړ شوی په څه مړ شوی چې زه پیدا شوی یم قسم مې د پښتې ما د دوست محمد غوندې شریفه کورنۍ نه لیدلې داسې ده که داسې نه ده قسم وخورئ دی نه جنګ کړی نه جګړه کړې نه په جداد چېرته چا سره لانجې کړې دي جدادمن خلک دی شریف خلک دی نن هغوی سره ظلم وشو ولې وشو او یو داسې بچي ما واورېدې چې دې چېرته د کوره نه دی راوتی سبق به یې وي جومات ته بتلو مونځ به کولو او بیا به خپل کور کې ناستو او دې بچي سره ظلم وشو نو یو کېږو به انشاءالله که نه که نه مو ووایه چې ټول به یو کېږو او دې تپوس به کوو السلام